الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام د رسول الله درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. په مخکینی درس کې مونږه د مبادیات د علم ویل واضح د علم فلکیات مونږ ویل چې دا د کوپرنیکس غني د هغه اصول اربعه مونږ ویلو. بیا موږ د فلسفې تعریف کړو، بیا د حکمت وضاحت موږ کړو، بیا موږ دا ویلو چې تعریف د علم ممکن دی او که ممتنع دی، متاثر دی او که متیسر دی. په دې کې درې مذاهب په هغې وضاحت شوی. اوس راځو موږ یو د عقل په ذریعه چې د کوم څیز ادراک کېږي هغې ته تعقل ویلی شي. دې څه نه عبارت شروع کړه. دا شکر دی تاسو ویلي دي، خو دا موږ تاسو ته ولې بیانوو. تاسو دا سوال ذهن کې راځي چې مفتي صاحب د دې عبارتونو څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې ملحدینو سره زموږ بحث مباحثه راشي، هغوی به تا ته وایي هغوی دا ذهن داسې جوړ شوی دی، ذهن سازي داسې جوړ شوی دی چې ماته یې وښیوه. څه وکړه؟ دا نور شیزونه دا وجدان دی، تجربه ده، عقل دی، په دې شیزونو نه هغوی څه کوي؟ انکار کوي. تا ته ډایرکټ وایي ماته یې وښیوه، نو ته به ورته وایې چې هلکه یوازې د علم معیار خو صرف ښودل نه دی، نظیر خو نه دی که نه چې ماته یې وښیوه. نور شیزونه هم دي چې په هغې سره انسان ته علم حاصلېږي. د هر ذریعې نه چې تا ته په یو شي باندې علم حاصل شو، دا د منلو وړ دی. او موږ ویلو چې د الله په باره کې چې موږ کومه دعوه کوو چې الله موجود دی، دا زموږ دعوه عقلا ممکن ده که ناممکن ده؟ دا هم در سره مني چې عقلا ممکن ده. ولې؟ وجود د موجوداتو د موجود په وجود دلالت کوي، وجود د مصنوعاتو د صانع په وجود. دا دونه کائنات خود به خوده نه دی پیدا شوی. یو ملحد دی بل راغلی براټ ته، نو مخکې به اعتراضات کولو سره ته موږ وایو چې ښځه ته څه منې؟ ویره زم دا منم چې څوک شته چې دی پیدا کړی دی. موږ وایو ښه دله به ځان څنګه رسې، په څه به رسې؟ وایي عقل باندې. ښه موږ ورته وویل چې د عقل په ذریعه دا یو دی که دا ډېر دي؟ ستا عقل څه وایي؟ دا یو پکار دی. نو ما د اسلام په مزه مزه ده سړی بیا الټه شو. نو ما یې ګوره چې ته ځې اوازو له به راځې، ته به څه کې؟ ته به خامخا دا منې چې خالق یو پکار دی. ما یې راشه اوس په مذاهبو کې د یو خالق تصور څوک ورکوي؟ دا اسلام ورکوي. عیسایان عیسی علیه السلام ته د خدای دی، یهودیانو عزیر علیه السلام ته، داسې هندوان برهما وشنو شیو دا نور په زرهاو په لکونو خدایان لري، بګوانان لري، د خټې نه جوړ کړي بوتان ځان ته خدای. واحد اسلام دی چې اسلام دعوت ورکوي ټولو مذاهبو ته، یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا الله قالت رسولهم فی الله شک فاطر السماوات والارض. تاسو شک کوئ د الله په باره کې چې پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو دی. قال یا قوم اعبدوا الله، تاسو د یو الله عبادت وکړئ چې د الله نه اله بل خدای نشته. نو موږ ځکه دا څیزونه وایو چې د عقل په ذریعه هم ډېر څیزونه معلومېږي، نو د هغې وضاحت به کوو. نو د عقل په ذریعه چې د کوم څیز ادراک کېږي هغې ته تعقل ویلی شي. دلته به د عقل په ذریعه چې د کوم څیز ادراک کېږي هغې ته تعقل ویلی شي. بیا تعقل په دوه قسمه دی. د عقل په ذریعه چې کوم ادراک حاصل شوی دی، که چېرته دا ادراک د نسبت خبرې د ځان یعنې یقین نه خالي وي، نو تصور دی، او که نه وي نو دا تصدیق دی. بس تصدیق په څلور قسمه شو. که چېرته د جانب مختلف احتمال وي، نو مخالف احتمال وي، نو دې تصدیق ته به ځن ویلی شي. مثلا د چا د قراینو په ذریعه دا وویل چې سږ کال به باران کېږي، حالانکې د دې جانب مخالفي یعنې د باران کم کېدو احتمال هم شته دی. نو که دې ووایي زما ګمان دا سږ کال به باران ښه کېږي، داسې به نه وایي چې زما په باران کېدو یقین دی. بس که په تصدیق کې د جانب مخالف احتمال نه وي، نو دې ته اعتقاد او جزم ویلی شي. مثلا د چا د خپل د جانب مخالف احتمال پکې د سره نشته، نو دا به یقین شو، جزم شو دوستانو. مثلا چا د خپل عقل نه دا معلومه کړه چې اسلام حق دین دی، نو د ادراک دومره قوي دی چې د دې په خلاف اورېدل نه برداشت کوي. نو دې مذکوره ادراک ته اعتقاد ویلی شي، یعنې زما اعتقاد دا دی چې اسلام حق دین دی. بس که دا اعتقاد د واقع او نفس الامر خلاف وي، نو دې اعتقاد ته بیا جهل مرکب ویلی شي. نفس الامر نه خلاف دی، نو دا بالکل جهل مرکب شو چې ډبل. مثلا چا د خپل عقل په ذریعه دا معلومه کړه چې نبي بشر نه وي، حال دا دی چې د اعتقاد د نفس الامر نه خلاف دی. چې وي دا بشر وي او که نه وي، ولې نه وي؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، زه بشر یم، او ته وایې چې دا بشر دی، دا نور نه دی. او د دې کس مبارک داسې ویلی شي چې د نبي بشر نه کېدو په عقیده کې مبتلا دی.
خو کدا اعتقاد د نفس الامر سره مطابق وي نو دا به د دوه حالتونو نه خالي نه وي یا خو به تشکیک د اوس د امر سره مطابق وي نو دا به دا دوه حالونه دي بدل یا خو به تشکیک د مشکک د دلیل سره مذکوره اعتقاد ځل کېدای شي یا به نشي کېدای اول صورت کې دا چې اعتقاد تقلید ویل شي مثلا یو کس د چا د بل کس د اتباع کوي نو هغه د خپل مطبوع په اړه کې حسن ظن لري مثلا د کوم شي د حلال حرام مکروه ته مستحب کېدو په اړه کې مطبوع کوم شي متعلق داسې حکم وکړي نو تابع هم به هم داسې عقیده لري د تقلید ویل شي حکم کو تابع هم د عقیده لري شابه د تقلید ویل شي لیکن په دې کې دا امکان شته چې پاینده کې د دوی په وړاندې د دې عقیده خلاف کوم دلیل راشي د کوم په وجه چې تابع مخکنی عقیده ظاهر شي ځم صورت یعنی اعتقاد د نفس الامر سره مطابق وي او په دې کې په تشکیک د مشکک سره د ځایل کېدو احتمال هم نه وي نو دا تصدیق ته اعتقاد او یقین ویل شي دلته اوس راځو موږ د حواس ډیر داسې ځایونه شته چې هلته ستاسو کوي ملحدین به تاته وایي چې یاره زه هغه منم چې دی په دې سترګو وینم په حواسو ثابت کړم ته به ورته ډېر مثالونه به زه تاته وښیم چې حواس پکې غلطېږي بیا به څه کوي د حواس د غلطېدلو مثالونه حواس په کثرت سره غلطي کوي مثلا د کوک سترګې سړی یو سړي چې سترګه چې یو ورته وخت موږ ورته کاڼه او نور ورته څه وایي چپا بل څوک شیړه ورته وایي ډینده چپه متوجي او نه کوک سترګې دا ګوره دا زموږ د پښتو لغت دی دا پکشتره خزا یو ورته دوه ښکاري او د صفرايي سړي په شان چې خوږ ورته تاریخ ښکاري او حسد بصر وړوکی سیز لري لوی ښکارا کوي لکه څنګه چې انګور په اوبو کې واچول شي نو هغه خپل اصلي جسم نه لوی ښکاري نو همدارنګه لوی سیز کله وړوکی ښکاري مثلا په هوا کې لوتون کې جهاز د خپل واقعي جسم نه وړوکی ښکاري او ډېر ورته معدوم موجود غني معدوم دی هغه موجود غني د غرمې په وخت کې چې رفتار کې تا ته شګي وبخاري کنه ښکاري او جی په کشته کې سور په کناره کې متحرک ښکاري د باران ساس کې د تار پشان ښکاري او همدارنګه چې موټر یا ریل کې سور تزمکه ګرځیدون کې ښکاري او د بجلی ستنه ورته روانه ښکاري وغیرہ وجدان څه ته وایي اوس وجدان د تجربه د نظر عقل دې سره هم انسان دا علم حاصلېږي وجدان کو پیژنې جبلت کو پیژنې زر تر یو چې ډیر سبق وجدان یو داسې قوت د کوم په ذره چې معنی ادراک کیږي کوم چې د مدرک د بدن سره قائم لکه غم او خوشحالي او سرور او وجدان څه ته وایي د کوم په ذره چې د معنا ادراک کی کوم چې د مدرک د بدن سره قائم لکه غم او خوشحالي دي تجربه اسباب په وجه د مسبب د مشاهده تکرار حاصلېږي لکه د زهر په خوړلو سره د مرګ وخت کېدل وغیرہ دا تجربه شوی د زهر اوس د سره به تاسو کې نظریه کړه هغه مبادئ او مقدمات ترتیب ورکول چې د معلوماتو مجهولات حاصل شي یعنی کوم معلومات تصوري ته چې په ترتیب ورکول سره ذهن مجهول تصوري ته رسېږي کوي هغه ته معرف ویلي او کوم معلوم تصدیقي ته په ترتیب ورکول سره چې ذهن مجهول تصدیقي ته رسېږي کوي هغه ته دلیل وایي ور منطق پکار دي کنه دي پکار دي بھائی منطق نه ما منطق وای منطق سره سنا دغه ساتي علاقه ساتي چې په دې باندې تاسو نن سبا وخت کې دا ضروري درته د الحاد خلاف منطق په اصطلاحات دوه خبرې سره نشي کېږي د واجب وجود په تصور کې چې موږ چې الله واجب وجود لري او الله تعالی د جوهر او د عرض صفات په دې ولکه په جوهر او په عرض غږیږي او چې ته ورته ته به پوي خو نه منینو لا نسلم په غونډې ناس چې نه منینو تاسو بیګا یو راغلی او د منیر شاکر امتی راغلی او د قرآن آیتونه ورته ویلو نه منو کافر بچیانو ته کوم ورته په اوس کې څو پر دی دا وړي خبرې ان لله و انا دا او داس وړي د نومات تور په حقیقت راغلي زه درته د عذاب قبر په اړه کې د سورته نوح آیات نمبر 25 کې فوت خلونا ډایرکټ داخل کې داخل الله رسول الله عبد ومشي دا صراحت سره سنعذبهم مرتين دا نور آیتونه ټول آیتونه د عذاب قبر په شوت و دې کې د قبر لفظ ماته وکړه ما لا حول ولا قوه الا بالله ما ته دور محقق راغلي نو ما ورته ویل چې د دین او د عذاب قبر څه ته وایي موضع الموت کوم ځای کې د جسم د میت د جسم ذرات خو هغه ته قبر ویل کېږي یو ورفي قبر دی موږ پکې مړی خکو او ما ته لاړ شه د دې تفسیر بته دستا منم او کزه به د مفسرین او د پیغمبر علیه السلام فرمایي اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ته عذاب قبر پیغمبر السلام پناه غواړي او ته دا خبره نه مني د مونږ شاکر پس روان ما ته دونه محقق په اوس کې څو فرض دي وای دا وړي خبرې دي غټو خبرو باندې بحث کوم مې خزانو تاسو دغه خلک دي الله دې زبون په حال باندې رحم وکړي خبره کوم دي روانه او د معرف اجزا یعنی معلوم پويږي دا غریبانان ساده پښتو نه پويږي او د معرف اجزا یعنی معلومي تصرف د دلیل اجزا معنی د
یعنی معلومي تصدیقي ته مبادی ویل شي او صرف د دلیل اجزاو ته مقدمات ویل شي. لهذا انسان ته چې د ولګي او د تندې کوم احساس کوي دا د قبيلې د وجدان دی. وجدان نه دی دوی شو د سپوږمۍ رڼا حاصلول دا نرمه نه ده د قبيلې د حسياتو نه دی. او د سقمونیا مسل لکه دا د ستونه لګي خېټه خرابېدل لکه سال کېدل دا د تجربیاتو نه دی چې جمال کوټه دی وخوړله کار به خراب یا او عالم حادث دا د نظریاتو د قبيلې نه عالم حادث دا د نظریاتو د قبيلې نه اوس د علم د حاصلول نور ذرایع هم سره فراست ته وایي حدث ته وایي پسین سره حدث کشف الهام او وحی د دې وضاحت موجود. اول فراست په لغت کې التثبت والنظر ته وایي او په اصطلاح کې هي مکاشفه القلوب ومعاینه الغیب. کتاب تعریفات صفحه نمبر 117. امام کوشیری مولا فرمایي الفراسه مکاشفه اليقين ومعاینه الغیب وهو من مقامات الايمان. الرساله الكشريه فراست د ایمان د مقاماتونو یو مقام دی کوم چې د یقین او کشف د غیب لیدلو ته وایي. په حدیث مبارک کې ذکر شوی دی چې مؤمن د فراست نه وېریږي. نبی اسلام فرمایي اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله. النبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله ثم قرأ ان في ذلك لآيات للمتوسمين. سنن ترمذي کتاب تفسیر القرآن ومن سوره الحجر آیت نمبر 75. د هر ابو سعید خدری نه روایت چې نبی اسلام فرمایي چې د مؤمن د فراست نه وېریږي ځکه هغه الله تعالی د نور په ذریعہ ګوربیا نبی علیه السلام د آیت مبارکه تلاوت کو او وکړو بشکه په دې کې نخې دي د غور فکر کوونکو لپاره. مولا علي کریم الله په مرکز دې حدیث مبارک لیکلي کړی دي والفراسه علم ينكشف من الغيب بسبب تفرج آثار الصور. اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله. فالفرق بين الالهام والفراسه انها كشف الامور الغيبيه. دا د فراست وضاحت دا د ورپسې ګوري. دویم نمبر حدث راشي پسین سره یو داسې قوت دی دا شابه کوم په ذریعه چې مطلوب علمي طرف ته د بغیر تفکر نه ذهن نه منتقل شي. د فراست نه وروسته د حدث اول نمبر فراست دی دویم نمبر حدث پسین سره جی د حدث درجه د حدث ابتدایي مقدمات ذهن او عقل وي. په دې کې غور او فکر او تلاش او ترتیب سره انسان د دې نتیجې ته رسیږي چې په خپل د دې ته هم احساس نه کیږي چې دې شی په حاصلولو کې دماغ او مهنت کړی دی او دا شی اکثره کامل العقل او صائب الرأي انسانان ته کشف فطرتاً عاید کیږي. دریم کشف دی. کشف معنا د ښکاره کول پرده او چتول. کشف غیر مادي چیز دی کوم چې د حواس خمسو نه بغیر حاصلېږي. د حدث نه وروسته د کشف درجه ده انسان د نیک اعمالو د حسن اخلاق او د وجه انسان ته باطني علم څلورم نمبر الهام په لغت کې الهام او په لغت الاعلام مطلقاً خبر ورکول ته وایي په اصطلاح کې وفي الإسراء إفاض الخير في القلب فبالخير خرجت الوسوسة وبالإضافة للفكر لأن حصول المطلوب به إنما هو بطريق الانتقال والحركة لا بطريق الفيض والإفاضة وهي إنما يكون من جانب المفيد فيخرج به الحدث لأنه من جانب المستفيد. وبعبارة أخرى الإلهام إلقاء في القلب بطريق الفيض أي بلا اكتساب واستفاضة البحر المحيط. او په اصطلاح کې زیات ویل شي او په اصطلاح کې زیاتوالی د خیر د پزړه په خیر سره تر دې چې وسوسه دي وتله او په اضافه سره تر فکر وتلو ځکه فکر کول په طریقې د انتقال او حرکت کول سره راځي نه په طریقې د فیض او اضافه سره او د الهام فیض وي په دې سره تر حدث وتلو ځکه حدث د جانب مستفید نه دی او په بل عبارت سره د الهام معنا دا په زړه کې القا کېدل په طریقې د فیض سره بغیر د کسب نه پس لکه یو خبره یو د خیر خبره بغیر د فکر او نظر نه من جانب الله او چولو ته الهام وي. دا څه موږ ویلي پس لکه یو د خیر خبره بغیر د فکر او نظر نه من جانب الله اچولو ته وایي. هغه یو پیر سره یو مرید روانو کنه ټول چې دا الهام څه ته وایي هغه پیر وي د غالبا پیزار نه د سره یو جوړه پکړی یو سره په بیک کې ورته ویل الهام دې ته وایي چې تاسو سره کې وایي دا پیر دې په الله روان دي شپاله ته چپلې ولا ورکا نو دا د الله طرف یو د خیر باز وخت کیږي او په دې ډایرک عمل کوي شیطان وسوسه دې سره ډایرک راځي دا ته وایي د خیر دا کار وکړه دا صدقه وکړه دا پلان کې وکړه دا پلان کې وکړه دی وخت دا د خیر د الله د طرف دا څه کیږي زړه کې دا خبره و چې شیطان کله باندې عمل ډایرک ونکو شیطان د لدونه وسوسه واچي چې هغه ستاسو د خیر نه مو شابه د الله تعالی د طرف نه انبیاء کرام او اولیا کرام ته روحاني طور پر ځکه اچوي په دې کې د سړي او خاصي تخصیص نشته دی لکه حضرت موسی علیه السلام ورته الله تعالی الهام کړو او د حضرت انبیاء کرام علیهم السلام وحی او الهام حجت دی البته د هغوی خوب هم حجت وي ځکه حضرت ابراهیم علیه السلام د خوب پر دغه سره خپل زوی ذبح کولو اراده کړې و کوم چې الله تعالی په قران کریم کې صفات بیان کړي البته د اولیا کرام په اړه کې حکم دادی کې کوم الهام اوس الهام دی زمنګ مشر دی پیر صاحب دی زمنګ عالم دی مفتی دی دته او داسې الهام بیان چې د شریعت د اصول نه خلاف منګ به نه مانه ځکه چې احکام د شریعت لا تؤخذ من آراء العلماء وانما تؤخذ من الكتاب والسنه والاجماع احکام د شریعت د علماء په خبرو نه ثابتېږي لکه اوس دغه د مونږ شاکر په دې فتوا د مونږ شاکر د امتیان په دې فتوا کافران دي په دې چې د مونږ شاکر پس روان دي قران او حديث پس نه
البته د ولی کرام مبارک حکم دا دی که کوم الهام د کتاب الله او د سنت نبوي صلی الله علیه وسلم خلاف یا شریعت د قواعدو خلاف نو په دې باندې عمل کول جایز نه وي. شاباس کوم الهام چې د اسلام د اصول خلاف هغه الهام رحماني نه دی بلکې هغه الهام شیطانی دی. الهام د صادق او کاذب معیار هغه د اسلام اصول دي. د دین اسلام کوم حکم خلاف هغه الهام مردود دی. امام غزالی مره احیاء العلوم په احیاء امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي، ابو سلیمان درانی رحمت الله علیه دې فرمایلی دی الهام باندې عمل تر مکوا جی تاسو پر چې کوم اثر نه دي تصدیق وکړي تصدیقونه کی تاسو سره اثر نه وي او تاسو کې ها شیخ عبد القادر جیلانی مولا په فتح الغیب په فتوح الغیب کې فرمایلی دي په الهام او کشف باندې عمل کول جایز دي په شرط دی چې قرآن او حدیث د اجماع او قیاس صحیح نه مخالف نه وي. او د مبارک چې دا من غلط خبرې د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه مبارک د نهر کارز د قندهار بریلیانو دا عقیده لري چې وې د یو مرید مرشد دا د اکثر بریلیانو دا عقیده رواج هغه نه دي او د مرید پړو او کله چې دته مور رااله او دته الهام وشو او دته سوال او جواب نه ورتلو په قبر کې وای دا خدای ته وای چې دا زما مورید مړ شوی درغله دا نه تا پیژنې او نه پیغمبر علی السلام پیژنې دا په باخي کنه دا ګرد جهنمونه بدل دا کوم پلان کوم خدای ورته وای چې بدا مراړن کو ما در بخله دا دا مسلمان دا خبره عبدالعلی رحمت الله علیه مفتی اعظم د افغانستان دا د بلوغ المرام سره کتاب دی هغه په دې کې راحت سره لیکلی دا د دې د نهر کارز بریلم سره مناظره کولې او په واتس اپ یو تخته ده ټول څه شو په تبلیغ والا به د کوپر پتوی لګولې نو ما راځه بس بحث وو باندې تاسو مشرکان نه کوم مشرکان ښه مخکې ځه حواس به نه هم یو حواس باندې خبره کو په الهام او کشف باندې عمل کول وضاحت ښه حواس ظاهري پنځو هغه سره روز علمي اصطلاحات بیان شوس حواس باطنه پنځه پاسه لگا اقسام ورته اقسام سکینر ما نازله شو حواس باطنه هم پنځه دی اول حواس مشترک دی دویم خیال دی دریم وهم دی څلورم حافظه دی او پنځم متصرفه ده زر در به مشابه حواس ظاهري په شان باطني حواس هم پنځه دي کوم چې د دماغ په بوتونو کې په ترتیب سره کې حاضر شوی دي د فلسفه او کتابونو کې په تفصیل ذکر کړی شوی دی ول حصه مشترکم دا د بطن اول په ابتدایي حصہ کې وي دا هغه قوت دی کوم چې د جزئیات او مخصوصه صورتونو به ترتیب منعکس کوي یعنی د حواس ظاهره او حاصل شوی صورتونو ګوره حصه مشترک دا هغه قوت دی کوم چې جزئیات او مخصوصه صورتونه بالترتیب منعکس کوي د حواس ظاهرونه چې کوم حاصلونه کم صورتونه حاصل شوی دا بس دلته ځان سره ساتي. دویم نمبر خیال دی دا د بطن اول په اخري حصہ کې وي د دې کار دی مشترکه صورتونه محفوظ کول او دا هغه کوته چې دا د صورتونو محفوظ ساتي کوم چې په هیڅ مشترک تقسیم شوی دي په محل د صورت کې د ماده د غایب کېدون او رسته چې کار وغواړي د هغه صورت استحضار کړي لکه تا ذهن تا زید ولیدو زید راغله دی دا ستا په ذهن کې دا په دې خیال کې دا اول وهم محفوظ کو بیا دا قوت کې راولي قوت کې هغه وخت کې زید لاړو او زید موجود نه تا نه چاته پوسو چې زید راغله مدرسې ته تا ته دا خیال وی چې او زید ته محفوظ شوی دی دا غراتل بالکل راغله پوه شولې جی ماده نشته زید نشته موجود خدا هغه صورت تا په دې کوپړې او دماغ کې محفوظ دا غریبانه مولدین په دې څه پوهیږي دریم نمبر وهم دریم وهم دا د ټول دماغ سره تعلق لري نمبر خیال دی کنه د دریم وهم دی دا موږ خیال ویلو کو وهم خیال وشول دریم نمبر وهم دا ټول د دماغ سره تعلق لري لیکن د دې زیات تعلق درمیانه بطن د بطن د اخروی حصے سره وي د هغه قوت کوم چې د محسوس چیزونو معنوي خبرو ادراک کوي کوم چې د حواس ظاهره سره حاصل شوی نه وي لکه محبت رغبت او عدالت وغیرہ دا وهم دی دا معنوي چیزونو سره تعلق ساتي څلورم قوت حافظه ده دا قوت دماغ او د دماغ د اخروی دا اخري بدن کې موجود وي اخري د اخري بدن په ابتدایي حصہ کې وي د دې کار د قوت واهمه د کوم معنی ادراک وکړي د قوت د هغه مدرکات او حفاظت کوي نو دا د وهم مدرکات او خزانه ده او د مدرکات ما د مدرکات نمبر قوت متصرفه ده شابه دا هغه قوت دا قوت د دماغ د درمیانه بطن په ابتدایي حصہ کې وي د دې کار د حواس ظاهره او د حواس باطنه او دواړو خزانو یعنی د خیال او حافظه کې چې کوم ضرور صورتونه جمع شوي نو دا قوت هغه صورتونه بعضی د بعضو سره یو ځای کوي او بعضی ختموي او داسې تصرف کوي او نورې فارمولې جوړوي فائدہ قوت متصرفه چې کله عقل په خپل معلوماتو کې استعمال کوي نو دې ته قوت مفکره وایي او چې کله د قوت وهميه استعمال کوي نو دې ته قوت متخیله وایي د علم شپاړس اقسام دي اول زر به شابه په هغه کې څه تصورات او څه تصدیقات اول احساس دویم تخیل دریم توهم څلورم تعقل پنځم مرکب ناقص پیغام مرکب انشائي او اوم تخیل اتم علم شپاړس اقسام دي ښه په دې زول سره د علم حاصلېږي نه هم شکل لسم تکذیب یو لسم ځن دو لسم جهل مرکب دی لسم تقلید تو لسم عین الیقین پنځم علم الیقین لسم حق الیقین لسم حق الیقین دی راوړو تعریفات د علم دا به ځان سره وګوري د دې دا د دې منګه څه کړی دی هغه وضاحت کړی دی پوه شولې جی جی راوړو د تعریفات د علم
د علم په مرقات کې موږ 15 تعریفات ویلې در تر وو شابه سي مولانا فضل خیر ما خدا دا د علم د شپږ اقسام دا وضاحت به ځان سره واړوي ها دا مقدمه د مرقات کې راځي د ګور په پارچه کې به ګور دا غراولم د نور دغه اوسنه شته خو دا مبادیات د انحاد دي اکثر په کې ګور بیا یاد ساتي ها شابه سي مقدمه د مرقات کې مولانا فضل امام خیر آبادی رحمه الله متوفى بعد 40 هجری د علم 15 تعریفات اول تعریف العلم حصول صورت الشرع عند سره وخت په دغه تفصیلی خبره کول ډیر فن به کوو موږ د کتاب غټو کله ځنې مو کله تاسو نه کله سبق مو کړ علم عبارت له حصول د صورت د یو شی نه په قوت عاقله کې دویم تعریف العلم هو صورت الحاصله من الشيء عند العقل علم عبارت له هغه صورت نه چې کوم صورت حاصل دی یو شی نه په قوت عاقله کې یعنی د کوم څه په ذهن کې راتلو ته علم وایي وضاحت د خبر یا ستای په اول تعریف د علم کې تعویل ونه شي بلکې خپل ظاهر باندې شي نو بیا په اول دویم تعریف کې دا فرق دی اول تعریف د علم عبارت د حصول صورت نه او دویم تعریف عبارت د صورت حاصله نه په اول تعریف کې علم عبارت شو د حصول نه او دویم تعریف عبارت شو د نفس صورت نه دریم تعریف العلم هو الحاضر عند المدرك علم عبارت له هغه شي نه کوم شی چې حاضر دی مدرک ته او مدرک عبارت له عالم نه او حاضر مدرک عبارت العالم او حاضر نه دا دریم تعریف شامل د علم حضوري لره او علم حصول لره خلاف د اول او دویم تعریف چې د هغوی دواړو خاص دي د علم ممکن پورې علم د علم د تعریف څلور اقسام ته شامل دي کله علم حضوري بذات لکه علم حضوري کې او کله حضوري په واسطه او کله حضور په واسطه د صورت سره وي لکه علم حصولي داسې مدرک هم عام دی واجب تعالی او ممکن واجب تعالی ممکن ته شامل دی مدرک واجب تعالی وی نو علم قدیم او مدرک ممکن نو علم به حادث وي دا د علم تعریف د سلور او د تصور سلور اقسام ته شامل اوس راځو د تګور منګو د تصور سلور اقسام دی اوس به ویو چې الله سره کوم تصور منګ یو چې د الله تصور منګو نو دا تصور دا خارجي دی که دا ذهني دی دا ذهني ده کنه بولی سے بات او ذهني نه صحیح کیږي بالکل نه ولې نه صحیح کیږي دغه تاسو تنقید درته ځم مرته ویلو کنه زمونږ ګوره متکلمینو استادانو موږ ته تاسو ویل چې تصور د باری تعالی دا خارجي نشي کېدلی دا ذهني دی خو زه ذهني نه دی صحیح ذهن محیط نه تصور د ذات د باری تعالی ذهني نشي کېدلی تصور د صفاتو د باری تعالی په ذهن کې او ذات د باری نشي ذات د باری څنګه په ذهن کې ته په دې معمولی ذهن کې ته د الله ذات کنټرول سکے احاطه کې نه احاطه د الله د ذات څوک نشي کولای نو نه دا تنقید هغه سړی چې وایي چې زه الحاد باندې کار کوم مودا کوم تور تصور د باری تعالی څلور اقسام دي تصور دا راغلی په وضاحت شي تصور بالکنا تصور بکنی تصور بالوجه تصور بوجه په دې کې کوم تصور د الله لپاره جایز دی کوم دا دوه تصورات تصور بالکنا او بکنی دا په ذات سره کېږي دا جایز دی د خدای لپاره تصور د صفاتو کېږي چې تصور بالوجه او بوجه دا د الله لپاره جائز دی خام در روشه تصور سره سم کا پځنه کې د ذاتيات او علم حاصل شي او بیا د خارج طرف ته مرأت وکړي دا تصور بالکل حاصل یعنی په ذاتيات ته علم حاصل شو د ذاتيات مبارک ته علم حاصل شو خارج طرف ته مرأت کو نو دا تصور بالکل حاصل یعنی خارج طرف ته ورته اعلی جوړ کړه او که ذهن کې د ذاتيات علم حاصل شي او بهر طرف ته مرأت ونه دا تصور بالکل شو دیم قسم کې په ذهن کې د عوارض علم حاصلولو نه ورسته که خارج طرف ته مرأت وکړي نو دا تصور بالوجه دی او که په ذهن کې د عوارض حاصل شي عوارض علم حاصل شي او بهر طرف ته مرأت ونه کړي نو دا تصور بالوجه شو اوس راځي مثال تصور بالکل تعریف کله چې کوم صورت په ذهن کې حاصل شي ذکر کو اوس بل لکه درته وشي پوي شي کله چې کوم صورت په ذهن کې حاصل شي هغه د څه شي د حصول ذراتي او د شي سره متحدي مثال د انسان تصور لپاره د حیواناتیک صورت ذهن تراوري او حیواناتیک د انسان د علم د انکشاف سره انکشاف ذریعہ جوړ کړه انسان تصور کوم چې د حیوان نتیک په ذریعہ سره وشو تصور بالکل هدي ځکه چې د حیوان نتیک ذریعہ هم ذریعہ هم دا او د کوم سیز د پاره چې ذریعہ وي هغه سره متحد هم دی دویم تصور بکنه کوم صورت چې ذهن ته حاصل شي او د ذات سره اتحاد وي یعنی متحد وي لیکن دا سیز ذریعہ نه وي مثال د انسان د علم د پاره حیواناتیک ذهن تراولي او حیواناتیک مقصد وګرځوي بهر طرف ته حیوان ناتیک حالت جوړ نه کړي درې تصور بالوجه
کوم صورت چې ذهن ته حاصل شي او د هغه صورت د څه شي د حصول د ذره وي او د اساس متحد نه وي د شي سره یعنی علم راشي په وارث باندې مثال د انسان د تصور د پر حیوان زاهق صورت ذهن ته راوړي او حیوان زاهق د انسان د علم ذره وګرځوي نو دا تصور بل وجه دی ځکه چې حیوان زاهق د انسان علم د پر د علم د حصول ذریعہ مشوا لیکن د انسان ذات سره ذهن متحد نه دی کنه جدا د ذهن جدا شي د انسان ذات سره مو تعلق نشي د صفت دی سلورم تصور به وجهي کوم صورت چې ذهن تراشي د هغه شی په ذریعہ سره د بل شي تصور حاصل کېدل نشي او نه دا شی د ذات سره متحد وي لکه نو دې تصور به وجهي وای مثال د انسان د علم لپاره د حیوان زاهق علم په ذهن کې راوړي او په خپل حیوان زاهق مکسب وګرځي په دې صورت کې حیوان زاهق نه د انسان د حصول د علم ذره دی او نه د ذات سره متحد دي لکه د انسان ذات حیوانات دي په پښتو کې مله ساده ویل چې دا دوا تصور بالکل نه او تصور به کہانی په ذاتيات سره کېږي او د خدای د ذات تصور مګنش پیش کولې تصور بل وجه او تصور به وجهي په صفات سره کېږي او دا د الله لپاره جای دی اوس د ذات د باری تعالی سره کوم یو تصور صحیح دی ذات باری تعالی کوم یو تصور صحیح ذات باری تعالی سره باری تعالی تصور بل وجه او به وجهي سره صحیح دی ځکه د هغه د صفات په ذریعہ سره د ذات د باری تعالی علم حاصلول شي دا صفات عین ذات نه دي مثلا ذات د باری تعالی د عین ذات د باری تعالی د رسته په بحث را روان دي ان شاء الله تفصیلی خبره وکړو مثلا د ذات د باری تعالی تصور کول په داسې شان سره چې الله تعالی عالم دی قادر دی رازق دی دوستانو شابه او ذات د باری تعالی تصور بالکل نه صحیح نه دی ځکه چې تصور بالکل نه په اجزاء ذاتي سره کېږي او ذات باری تعالی اجزاء منتفی دي ها صفات د باری تعالی نه عین دي ذاتي او غیر ذاتي صفات د باری تعالی نه عین دي او غیر دي په دې وضاحت څه وضاحت د معتزله باندې صفات د باری تعالی عین ذاتي او وایي چې صفات عین ذات نشي نو تعدد د قدماو براشي کوم چې هغه وایي عیسایانو ته تاسو د درې خدایانو په وجه کافران وي او يهوديانو ته د دوه خدایانو چې عزير عليه السلام تاسو به څنګه د دې نه خدایانو سره د خدایانو سره بس کېږي دې سره بس کوي نو موږ یو چې هغه مرزاد موږ رسول په دې وضاحت چې د کلا انفکاک دی بل ممکن وي ذات د باری تعالی د صفاتو انفکاک ممکن دی نه دی ممکن البته یو ذات جدا دی بل ذات جدا دی دلته صفات د باری تعالی ته څنګه د دا کې راولي په دې باندې کته چې صفات د باری تعالی سره شرک واقع کیږي نو پتا باندې 50 سوالونه راځي ته صفات عین ذات د باری تعالی دی چې دی عین ذات د باری علم صفت دی کنه نو علم د عین حیات وګڼلو حیات هم صفت دی کنه نو علم یو صفت د الله تعالی د قدرت خالق نو علم د خالق وګڼلو نو دا غوته باندې سکیږي 50 سوالونه در باندې راځي نو در د عبارت یو شابه جی نو دا موږ سنت ول جماعت په صفات د باری تعالی عین ذات دی ځکه چې د عینیت معنی اتحاد مفهوم مراد او د صفات او ذات مفهوم یو نه دی صفات جدا دي او ذات جدا دي د الله تعالی او صفات د باری تعالی نه غیر ذات دي ځکه چې د غیریت معنی او مفهوم دی ځکه د غیرت معنی او مفهوم دی چې په کوم څه کې انفکاک ممکن وي لکه ما چې په پښتو کې وضاحت وکړم صفات د باری تعالی ته بل نشي جدا کېدل او نه په ذات او صفاتو کې انفکاک ممکن دی ځکه چې صفات د باری تعالی ذات د باری تعالی نه غیر هم نه دي کنه مثال په تور دی چې الله باندې بغیر د صفاتو باندې دا څه عقیده شوه الله موجود دی صفات نشته ها موږ چې ملحدینو تم کله تاسو ته چې موږ دې بتاته د الله د ذات ما ته وضاحت وکړه ورته چې بابا موږ اسلام د دینه من کړیو تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فی ذات الله فتهلكوا هلاك بشي دا الله په مخلوقاتو کې به سوچ کوئ دا الله په ذات کې به سوچ نه کوئ منګلا د دې حکم نه دی شوی چې موږ د الله په ذات کې خبرې وکړو موږ د الله موږ چې وای دا ټیک ده چې الله په سترګو چا نه دی لیدلې دا ټیک ده چې الله په سترګو چا نه دی لیدلې او تخلیق نه په خپل د قدرت اندازه لګي موږ له په دې باندې الله تصور پیش کو ملحدین بتاته وي جماعت د الله د ذات وضاحت وکړي چې د سترګې څنګه دی او لاسونه څنګه مرته څوک دا جسم ثابت ہے سره کافر منګړو موږ د الله د ذات نه خبر نه یو موږ له وما اوتیتم من العلم الا قليلا الله وما اوتیتم من العلم الا قليلا ډیر لګل په درکړه دي ته په دې محدود عقل باندې الله معلومه ته ماده نشي معلومه چې جیب ټیلیسکوپ دې پر لګره دي مخکې د هبل ټیلیسکوپ پر لګره ته د ماده په اړه کې ماشینونو کار لشي دا ماده کې دا دی او دې ماده کې دا دی دا الکترون دی دا پروټون دی دا نیوټرون دی دا په ماشینونو معلومه چې مادي جسم لري الله تعالی مبارک زمانہ کې چې غیر مادي جسم لري ته څنګه پدې مایکروسکوپ باندې ته الله معلومه او په دې عقل معلومه اس کله بل دا ساينسدانان چې څونه خبره کوي دا څه کوي ګومان کوي ګریویټیشن موجود دی ګریویټیشن دې ماته وخه کشش ثقل قوت جاذبه چې ورته وي بلیک هول موجود دی ماته وخه ډارک میټر موجود دی ماته وخه الکترون پروټون نیوټرون ماته وخه خودل شي
دا د ځمکې او د لوړ د فاصله چا ناپ کړې چې 15 کروڑه کیلومتر لري ده د دې سپوږمۍ او د ځمکې دا فاصله چا ناپ کړې ده دا سپوږمۍ چې زمونږ سمندرونه شار بي لکه څنګه چې هغه خلک شملې شار بي خدا منداڼو باندې دا چا لیدلی چې دا شاربل کوي دا سپوږمۍ چا لیدلی دي یو نظریه ده نو چې په دې یقین کې خو د دې کائنات د پاره خالق هم موجود دی چې هغه زمونږ رب دی چې هغه په باره کې زمونږ دا کیږي چې صفات او خالق دی الہ الخلق مولانا قدیم و موصوف باوصاف الكمال سبحان الله صفاتونه انکار کوي هو الحي سيزونه شته چې کوم چې نه عین ذات او نه غیر ذات انسان لاس نه عین ذات او نه غیر ذات کوم ورسېدو جی لاندې وضاحت نه لاندې اتم لیکل ها لا ځکه عین ذات نه دي چې د لاس په شل کې شکل ور لاس د منګله استادانو د لاس مثال لګو دا لاس نه غیر ذات نه عین ذات او نه غیر ذات دی عین ذات ځکه د لاس کټ ډیر خلکو نه لاسونه کټ شوی دی او ژوند دي غیر ذات هم نه دی چې دا کټ کیږي تا بس کیږي نقصان به ملاويږي درد دغه شان سترګه شوه دا غوږ شوه غیر ذات هم نه ځکه چې د لاس په شکل کې دوه سره انسان ته تکلیف هم وي همداسې د انسان د جسم نور اعضاء هم دي تعدد د هغه د قدماو محل کوم چې متغیر وي کوم چې یو بل نه انفکاک او جدا کېدل شي او دلته تعدد د قدماو متغیر نشته دي ځکه چې صفات او ذات یو بل نه نشي جدا کېدل که چېرته صفات بهر تعالی عین ذات وګرځول شي نو ډېر لازمات پیدا شي د مثال په تور کائنه عین ذات بهر تعالی شي او ذات بهر تعالی عین قدرت هم دي نو علم بعید قدرت شي همداسې علم ذات بهر تعالی شي او ذات بهر تعالی عین حیات هم دي نو علم بعین حیات شي نو ذات بهر تعالی قیوم دي صانع دي قادر صانع معبود للخلق وغيره دي نو علم به هم حی قیوم قادر صانع معبود للخلق وغيره شي او هغه داسې نور محالات هم په هغه وخت کې لازم راځي چې کله صفات عین ذات وګرځي څلورم تعریف العلم هو قبول النفس لتلك الصوره علم عبارت ده د قبولولو د نفس ناطقنه د صورت د شی لره یعنی او سی عقل قبول کړي د علم وایي دا څلور تعریفات مکمل نقل کړي د پنځم تعریف العلم هو الاضافه الحاصله بين متکلمین ذکر کړي دي العلم هو الاضافه الحاصله بين علم عبارت ده هغه نسبت لكم چې نسبت چې کاین وي یعنی موجوده په مابین د علم او عالم او معلوم کې دې تعریف سره علم عبارت شو د نفس نه نسبتنا او دا تعریف د علم شامل دی علم حضوري او حصولي لره بس دې پوره ما خپل چې 500 سپورټ رسول د خبره نتی بس دې پوره بس د وجود د ذهني دا شو اختلاف دی دا سبا وایي واخر دعوانا الحمدلله